ګرانو کتونکو، یوه زنانه شمشو بیبي چې ګیلمنه نومیږي، په ټیک ټاک باندې ډېر نازیبا، غیر اخلاقي او قابل اعتراض ویډیوګانې جوړوي. هغې یو تن شاهناز خان ته دمکي ورکړله او دا ویل چې که چا د ده نه برید وخرول، یختې وخرول، نو 15 لک روپۍ به انعام ورکوه. شاهناز خان د چارسیدي اوسېدونکی دی، د انساني حقوقو لپاره کار کوي او تاڼې ته لاړو، هلته اف آی آر وکړو. اف آی آر کې دا خبره په ډاګه شوه چې دا شمشو بیبي د نجیب الله ښځه ده او نجیب الله چې کوم دی دا خو د ثمرباغ دی. او د پرون نه دې غاړه جو نو په سوشل میډیا باندې یو غوبل سټارټ شو، د ثمرباغ د خلکو یو کرکټر اسیسینیشن سټارټ شو. زه وحید خان تاجک یم او زما سره د نجیب الله والد صاحب چې ډېر یو محترم شخصیت دی دا وخت موجود دی او د سره په دې کیس باندې خبرې اترې کوو. خو مخکې د ده نه چې زه دوی ته هرکلی ووایم، دا زنانه د نن نه 7 کاله مخکې د دوی سره تعلق ختم شوی دی. د دوی او د هغې تعلقات خپلو کې ختم شوي دي. اوس که څوک دا وایي چې دا د نجیب الله ښځه ده یا دا د چمرتلۍ ده یا د ثمرباغ ده، نو نه خو د نجیب الله ښځه ده، نه د چمرتلۍ ده، نه د ثمرباغ ده. د دې ځای سره بالکل هېڅ قسمه تعلق نه دی پاتې شوی. نو بیا په اف آی آر کې د دغې ښځې سره د نجیب الله نوم ولې لیکلی کېږي؟ نو په دې باندې خبرې کوو. ستاسو ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو. دا راته ووایئ چې دا څه قیصه ده، دا شمشو چې کومه ده کله راواده شوې ده او بیا کله تلې ده واپس؟ موږ بې تعلیمه خلک اوس ټیم راته نه معلومه جی څو کاله وشو؟ خو دا دغه چې شوې ده تښتېدل دنه ته 2.5 کاله خواوشا بیا کېږي. 2.5 کاله بیا کېږي او لاړه بس زما طرفې خبره ختمه شوه او بیا پسې ما کارډ جوړ کړی و. کارډ مې پسې هم بلاک کړه. صحیح ده. ما را چا اطلاع راکړه چې بل پاسپورټ جوړ کړی دی او کارټ یې ما څه پاتې شو او ګوته چې ولګي خو بیا غونډ خاندان راوړي که نه، زه بل کارټ یې جوړ کړی دی او بیا په دغه کې پاسپورټ جوړ کړی دی په اسلام آباد کې. نو زه پسې لاړم او ما چا راته اطلاع راکړه، ما دا خو زما کور دی، زما پاسپورټ راکړه او دا مې کارټ دی چې بار مته لاړه شو که نه، د هغې کارټ هم راسو او زما کارټ هم راسو، ویل پرون یې وړی دی او بیا مو چې دغه زما زوی نه وتښتېده 2.5 کاله خواوشا کېږي، نو بیا زما زوی دغه ولې استعمالوي؟ صحیح ده. اوس دغې ته زه راتللم، تاسو وختي ماته ویل چې موږ په تاڼه کې د دې خلاف قانوني کاروایي کړې ده او موږ ازاده کړې ده، زموږ نه ازاده ده. په تاڼه کې مې رپورټ کړی دی، دا چې څه وخت کې لاړه ورکه وه، زه پسې ګرځېدم یو خوا بل خوا چې ورکه وه. زه بیا راته اریپور نه اطلاع راغله چې دا خو په اریپور کې ده. زه بیا زه پسې لاړم، روان شوم هلته چې لاړم، پسې بیا اطلاع راغله چې رانه وتښتېده. زه بیا لاړه تاڼې ته دغه ته لاړه، بیا دې په وټساپ ورولګي دا دلته باچا راپورټ کړی و او دا هغه وویل چې دا موږ ته منظور شو. نو لاړله دارالامان ته او دارالامان کې هر څومره وخت چې و بیا چاره ایستلې چلې کړی اوس دې قصو ته راووته. بیا اوس بل چا واده کړی دی؟ بل یو کس واده کړی، خدای ته نه غاړه مې چې ما ته 2-3 کسان وویل کړی پرېښلی، بیا بل کلی پرېښلی. صحیح ده. اوس دا راته ووایئ چې دا د کوم ځای نه راواده شوه؟ دا په هغه وخت کې مور او پلار ټکسلا کې وو. ټکسلا نه دلته راواده او بیا چې وتښتېده نو مور او پلار یې په هریپور کې وو. اوس په سوشل میډیا دا خبره روانه ده چې یاره دا د تاسو زوی یادولی کېږي نجیب چې د هغه ښځه ده، اف آی آر وشو او د نجیب پکې نوم رالو. زه دا وایم چې دا پښتانه دي، جولاګان نه دي، د ثمرباغ په درځای خلک دي چې 7 کاله 2.5 کاله وشي نو دغه تعلق پاتې شه، هېڅ نه پاتې کېږي. چې 7 کاله 8 کاله 8 کاله وشي نو نکاح ختمه شو، نو بیا زما د زوی کارډ ولې استعمالوي او خبره ختمه شو. نو او منځ کې مطلب دا دی چې نور ودونه هم کړي دي او ډېر ودونه یې کړي، تاسو به اورېدلي، اوس یې واده کړی د بل څه واده کړی د بل څه د چا څه حساب کړي نه دي، خدای خبره څونه مړونه بیا هغه نه وي خبر او دغه شی راواده کړي و لاړو. خبره دا زما طرفې چې څوک سړی زما خواته راځي هغه چې 8 کاله ښځه لاړ شي او بار تېره کړي نو بس خبره ختمه شوه. زما د کار نه د 8 کاله مخکې زما د کور لاړ، زما خبره ختمه شوه. صحیح ده. نو ګرانو کتونکو دا خبرې اترې تاسو اورېدلې چې دا زنانه 2.5 کاله مخکې د دې ځای نه بستلې ده، خبره دوی بس د پښتونولۍ په روایاتو کې بس طلاق ورکړي دي، خبره ختمه شوې ده. بیا چې کوم د دارالامان ته تللې ده، د هغه ځای نه راوتلې ده، چا ورسره واده هم کړی دی او
د دوی سره تعلق مکمل ختم شوی دی، د دې سیمې سره هم د دوی سره هم. دلته بچي دي تر دې پورې چې واپس د خپلو بچو هم تپوس نه دی کړی د نن د ورځې پورې. خو مسله دا شوې ده چې دې زنانه په نادرا کې خپل کارډ نه دی بدل کړی او دوی دا وایي چې یاره مونږ پسې دې ځای نه دا کارډ هم بلاک کړی دی چې یاره دا زمونږ ښځه اوس نه ده، نو لهذا دا کارډ مونږ د نادرا نه بلاک کړی دی. په دغه ځای کې په اف آی آر کې چې کوم نوم راغلی شمشو زوجه نجیب، نو دا کارډ بلاک دی او بلاک کارت چې دی نو دی په جیب کې ګرځوي یا ځان سره ګرځوي او هغه استعمالوي. نو پولیسو ته به دا درخواست کوو چې د دې زنانه دې ځای سره څه تعلق نه دی پاتې، دا کارډ چې کوم دی دوی دا وایي چې پسې موږ بلاک کړی دی او اوس موجوده چې د چا سره رشته ده کمې شوهر دی خاوند دی باید چې د هغه په نوم ورله کارډ جوړ کړی شي چې دې ځای نه د دوی سره دا رشته مکمل چې ختمه شوې ده چې دا د نادرا په ریکارډ کې هم ختمه شي.